نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم. سورة المنافقون اتیشتم پارا ابتدائی آیاتون دی. یہ سورت تا سورہ منافقون وی زکا پدی سورت کی دا منافقانو دروغ او دوکا بیان دا سورت مدنی سورت تی دا ہجرت نباد نازل شوی دی. اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا درش بیتم دی نازلی دو پلحاظ سرا یو سلسلورم دی. پدی صورت کی در کو حاد یا اولس آیتون دی. مکی صورت کی دا نبی علیہ السلام صداقت دا رسالت بیان شو. اس پدی صورت کی دا نبی علیہ السلام او دا مومنان و عزت او دا نبی علیہ السلام صداقت دا رسالت بیانی. شان نزول دا دی صورت دا سے دی. یو غزا پا سفر باندی نبی علیہ السلام و صحابہ کرام را روان دی. پیوزے کی دا یو انصاری صحابی او دا مہاجر صحابی اختلاف راوی. نو دی مہاجر صحابی دی انصاری صحابی لگزار ورکو دی یہ زخمی کو. دا انصاری صحابی دا رئیس المنافقین ابی ابن سلول دا شیطانانو سردار دا غو دا خاندانو. کلچے دا شیطانانو سردار تا پتہ لگی دا چے مہاجر صحابی انصاری وحل دی. ندی دا شیطانانو سردار دا نبی علیہ السلام او دا صحابوں مبارک اس پکی خبر اکڑی. وی دا خلق منگ زی کڑی دی منگ وال مدینہ کے زیور کڑی دی اس منگ سر زیادے کڑی. او بیادا شیطانانو دے سردار ہوئی. وی کلچ منگ مدینہ منوری تلال شو. نمنگا عزت من خلق برا پاسو او دا ذلیل خلق بعد مدینی منورین اباسو. نبی علیہ السلام و مہاجرین صحابوں تے نعوذ باللہ ذلیل خلق ہوئی. دا خبری یو کم عمر صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ پخبل باندے وورید. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بل ترد دا خبر اکڑے چھ دی دا شیطانانو سردار دا خبر اکڑے. نبی علیہ السلام دا شیطانانو سردار نا تپوسو. ابی ابن سلول دا شیطانانو سردار دا دروغ قسمون اکرل چھ دا پمنگ باند الزام دو دروغ دی. او منگ دا اللہ و دا رسول سر دیر من ساتو دا خلق من اسیاد دی. دا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سر پا دے خبر بانے سو گوانو چی دا خبر دا غمخ کی کڑی ہوئی. نو دا خبر دا شیطانانو دا سردار یہ ثابت نکڑی شوانو ترہم ملامتکو او پلہم پخپلا خبر کول باندې پیمانه شو. ځکه خبره ثابت نکړې شو. زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرمائی زډیر زیات خفه شو چې خبره زما وړاندې کړم وی او بیا دغه قسمونه او خپل زید دروغجن ثابت.
دې دوران کې چې کله شپه راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم موږ سره دی زملاستم او نبی علیہ السلام زما د سر داسې تیریږي نو نبی علیہ السلام زما دا غوږ راتاو کو او ماته وخاندل ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دین بعد تیرې د ماته وی چې تا ته نبی علیہ السلام سووي ما ورته وی چې ما ته نبی علیہ السلام سو نبی زما وګي تو کو راته مسکه شوې خاطر ابو بکر صدیق رضی الله عنه راته فرمایي تا ته خوش خبری وی دین بعد عمر فاروق سے تیر شو اگر ان تپوسو چې نبی علیہ السلام در تسوي ما امغه جواب ورکړم چې ابو بکر صدیق سیب تو ورکړ چې سیراتو نه وګړه لاتو کو وی خاطر اغم راته تا ته خوش خبری وی سحر شو نبی علیہ السلام را او وختم او راته او فرمایل چې ستا په تصدیق کی الله دا صورت نازل او دا صورت نبی علیہ السلام او یو ما تازه پتا آزاد نبی علیہ السلام نو وره او زد نبی علیہ السلام پدی لاسن مبارک و دا وقت تابیدو و مسکا باندی خوشحال دمر دیر خوشحال شم چه دمر زچرتنی خوشحال شم چه نبی علیہ السلام مالا وقت و قوماتی او خاندل دیر خوشحال شم دی صورت کے اللہ پاک فرمائی دا منافقان برازی پا دروغ قسمون بکئی و حقیقت کے گوردا دروغ جن خلق دا قسمون دی خپل د ځان بچکولو د پاره کې رښتیا قسم نه کوي او کله چې د دې تګوري ته چې دا غټ وجودونه کله چې دی خبره کې ته خبرم اوري او دی دا سیدی لکه غټ لرګي چې دیوال ته ولاړ یعنی دا سه بزان تابعدار کی چې تاسو ټول خبره مونږ منو لیکن د دې مثال د لرګي چې سیوا د خشاک نه پکې بل پیدنی او بل دی خپل باندې په خپل کفر باندې خیری هر وخت کې پدی ير دی چې زمونږ دا منافقت الله نبی علیہ السلام تخکار نه کی الله فرمای دا ګورستا دشمنان دي ځان ته وساتو او بیا الله پاک دیتا د هلاکت کلمه استعمالی قاتلهم الله دې هلاک کی دا منافقان یاد او کله پیغمبر علیہ السلام دی ته توبه چراشی استاد د پاره د الله نه بخنه غواړم توبه باسي دې سټونه واړي را واړي او دې تکبر کې استاد الله شستا خبره نه وي بلدا کافر دې کته ولا بخنه غواړو کنه غواړي الله یې نه معاف زکه ترکه می چې ایمان نی روړي استغفار او پیدا نه ورته بل دی منافقان بخبل ملګرو توی پدی صحابو خرچه مکو دی لسمو ورکوي چې کله دی سره خوراک کا ختم شي بس دی بلاش سبق بپری دا خو مهاجرین صحابه دی خوراک کا ملاویږي دل توسیږي کنه ملاویږي بس بل خوا بلاش الله فرمای خزانه خو زما سره تاسو په طالبانو باندې صدقه نه کوي په عالمانو باندې صدقه نه کوي په دې غریبانو مهاجرینو صدقه نه کوي استا په صدقې باندې غیته نقصان نه رسي د دې ټول ارزه خزانه خود الله سره لیکن دا منافقان پیګن چې دی دا خبره او بل دي ځان ته عزتمن دی نو دا ذلیل خلک روایت کې راځي چې کله د منافق دا خبرې د دزوی تر اورسېدي د دزوی عبد الله هغه صحابي لار ته قدرې تورې راو مستله
تا نبی علیہ السلام تو صحابو ته ذلیل ویلی دو ځان ته دی عزتمند ویلی سر ته نه کټوم شبه ووایه چې زه ذلیل یم او صحابو نبی علیہ السلام عزتمند دي کنې پرېږدم دی نه ابی ابن سلول د شیطانانو مشر لګیا شو وایي زه ذلیل یم او نبی علیہ السلام او صحابه عزتمند دي هغې نه بعد یې پرېښود دې ته ایمان وایي صحابي داسې د نبی علیہ السلام او د صحابو په مقابل کې خپل پلار کافر نه معاف کړي مثلا جدا ده چې سړی غټ کافر خو چې زموږ رشته دار یې موږ یې دی ښه وایي لکه نږدې منیر کافر مرتد مړ شو څومره خلک وی ډېر ښه سړی خدای دې وبخي یاره ډېرې سپینې سپینې خبرې به یې کولې نو چې مسلمان نو سپینې خبرې د کمې سړی مسلمان نو دوا ورته د خدای د بخښلو څنګه کې یاره بس ډېر نر سړی و پښتون سړی پښتون نو نر نو که نرو د کې به ایمان که پښتون دو په دې خپل دین پسې ملنډې او ډرامې نه کوو د خو زموږ دین په ډرامو کې مشهور الله دې هغه سزا اوس هغه ته په خپل قبر کې برابر کړي څه پسې هغه خندا نه ده کړې تاسو اورېدلي نه دي پولیس فراد پسې هغه خندا معراج واقعي پسې هغه خندا د سورت یاسین ختم او تلاوت او برکت پسې هغه خندا دواګانو پسې هغه خندا تراوو پسې هغه خندا د نبی علیہ السلام احادیث پسې هغه خندا احادیث کتابونو پسې هغه خندا نو سی پریخي او خدای دې وبخلي نرسل خدای دې ورحکته کې نور یو سړی زمونږ د دین دشمني نو د دین دشمن سره به دواګانې نه کوي دې صحابي دې پلار ته وي مرکوم دي ولې پلار د دین دشمن د نبی علیہ السلام خلاف خبرې کړي نو چې یو سړی د الله او د پیغمبر خلاف چلیږي نو هغه سره به مینه نه ساتي اگر کستان نږدې خپل رشته دار ولي او بیا الله پاک عمومي مؤمنانو ته خطاب فرمایي چې اے مؤمنان ستاسو مالونو ستاسو دا بچي دا د تاسو ما د یاد نه غافل نه کی که چېرې مال اولاد تاسو غافل کې تاوان وکړي او د مرګ نه وړاندې صدقه وکړي مرګ نه وړاندې ځکه کله چې په تاسو باندې مرګ راغی نو بیا وایي چې یا الله لږ دې رستو کړي لږ مې صدقې کړي لیکن بیا به د صدقو کولو وخت نه میلاوي هغه نو مسله جدا ده چې موږ په صدقو کې ډېر شونتوب کوو خو چې کله رواجونه شي او د نوم ځای شي نو په هغې کې موږ بیا سمې خرچې وایي پلانې دونه غټ اخلاص او داسې واضح او داسې حقیقي وکړه او داسې پروګرام وکړو کوم ځای کې چې د نوم وي او د رواج مسلې خو چې کوم ځای کې د صدقې او د نیکۍ ځای وي نو په هغې کې بیا موږ ته 10 روپۍ هم د 0 روپو د 50,000 د نوټ برابر ښکاري لنډه د جومات چنده تاسو ګوري چې د جومات په چنده کې موږ د جمعې په ورځ کم لوټ اچو چې دکاندار ماما یې د ډېر زوړوالي د وجې نه اخلي وي دا راله بدل هغه لوټ موږ چېرته اچو د جومات چنده کې او کله پکې لمبر شلیدلی نه هغه هم پکې پټ واچو هغه بېدګر مورې څه خبره وایي ملا مې هم دوکه کو خدای مې هم دوکه هغه شان مسله شي بعضې اوقاتو کې چانده کې خلک داسې لوټونه مچي چې لمبر شلیدلی دکاندار یې نه علي صرف چې خلک وي دم پکې موټې داسې څه پکې واچو د خدای په کور کې زموږ حال دا وي او چې کله رواج وي نو واده کې موږ سیره کوو شاته پې نوم ولیکو چې دا پلاني وکړه او ښه ډېرې پیسې پکې واچو ځکه د رواجونو او د نومونو ځای الله دې موږ او تاسو ته د صحیح طریقې سره د صدقې کولو توفیق راکړي د مرګ نه وړاندې صدقې کول پکار الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون هر کله چې تا ته راشي منافقان قالوا نشهد انك لرسول الله وی وی چې موږ گواهی ورکو چې یقینا ته د الله پیغمبر تا ته داسې وي والله يعلم انك لرسول او الله پاک پیږي چې یقینا ته رسول د الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون او الله پاک گواهی ورکي چې بشک منافقان خامخا دروغ جن دي چې دوی وایي دا دروغ وایي تا معنی نه
اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله دین ولدی خپل قسمونه د پاره د ډال ځان په بچي د پاره دې چې خلق بن کی د الله د لارې نه انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا ډېر بد کار نه چې دی کوي ذالک بانهم امنوا دا ځکه بشک دي چې ایمان راوړو ثم كفروا بیا دې کفر اختیار کو فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون پس مور لګول شو د دې پزن باندې پس دوی نه پیږي په خپل جهل باندې وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم او هر کله چې ته ګوري دوی ته به حیرانه کېږي تعجب کی باچی تعالی را د دوی دا تنو د وجودنا وان یقولوا تسمع لقولهم اکچر دوی وینا کی نو ته وخت دی د دوی وینا تا کانو خشبم مسنده وای چې دوی چې دی لرګي او د دوی لرګي دی دیوال تا یو جوستیس ته او قدرول شوی یحسبون كل صيحه عليهم دی ګمان کې چې هر یو چغا په دوی باندې دا هم العدو دا دشمنان دی فحذرهم ځان د دوی نو ساته پیغمبره قاتلهم الله د دوی هلاک کی انا یفکون چرت دی اړول شي واذا قيل لهم تعالوا او رکل چې دوی ته ویل تاسو راشئ یستغفر لكم رسول الله چې بخنو غواړي ستاسو لپاره الله رسول لو ورغوزم دی کاږي کې خپل سرونه ورأيتم تبوینی یسدون وهم مستكبرون دی بمخړوي دوی به تکبر کوونکی سواء علیهم برابر د پتی باندې استغفرت لهم کتبخنا غواړي دوی د پاره ام لم تستغفر لهم یا تبخنا غواړي د دوی د پاره لن يغفر الله لهم اسکل الله پاک دوی تبخنا نکی ذکر دی کی ایمان نشتا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين بشک الله هدایت نکیا قوم ته چې فاسقان دي هم الذين يقولون لا تنفقوا دا خلق دي چې دی وای تاسو خرچ مکوي علامن پاغه صحابه باندې عند رسول الله چې واکد نبی د رسول الله سره حتا ينفضوا تر دې پور چې دی د پیغمبر نه لاړ شي صدقه په مکوي چې زی ولله خزائن السماوات والارض او خاص الله سره خزانه د اسمان نو د زمکو دي ولكن المنافقين لا يفقهون لكن منافقان نفيږي يقولون ويدا منافقان لئن رجعنا الى المدينه کچر من واپس لاړو مدینه منوره تعالی یخرجن الاعز من الاذل خامخ باسی عزت من خلق د مدینه منوره نه ذلیل خلق صحابه نبی علیہ السلام ته ذلیل او ځان ته عزتمند وي نعوذ بالله ولله العزت ولرسوله وللمؤمنين او خاص د الله د پاره عزت او د پیغمبر د پاره عزت او د مؤمنانو د پاره عزت ولكن المنافقين لا يعلمون لكن منافقان نفي يا ايها الذين امنوا مؤمنان لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله تاسو د غفلت کې وانه چې تاسو مالونه او تاسو بچی د الله د یاد نه ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون او چاچو کو دا کار چې ما اولاد غافل کونو دا کسان تاوانیان دي وانفقوا مما رزقناكم او تاسو خرج کی دا غمان چې موږ درکړې تاسو ته من قبل ان ياتي احدكم الموت وړاندې د دین چې راشي تاسو یو کس ته مرګ لید مرګ نو وړاندې صدقه وکړي فيقول رب نوي بدا كس اي رب زما لولا اخرتني الى اجل قريب تاول زن رست کولم یو نیټی نزدیتا فاصدق پس زب صدقوکم واکم من الصالحين او زب شم د نیکانو ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها او هیڅ کله الله پاک نرستو کوي د یو نفسنا کله چې راشي داغه نیټه یو نفس نرستو کوي د مرګ د نیټې نه والله خبير بما تعملون او الله پاک خبردار دي تاسو په عملونو باندې واخذوا الحمدلله